فرعون ځان له یو محل جوړ کړو هغه وخت چې کوم وخت کې لا فرعون د خدای دعوه نه ده کړې نو په هغه محل د پاسه د الله نوم لیکلی د محل په دې سر باندې د الله نوم لیکلی وروستو کې بیا د خدای دعوه وکړه د موسی علیه السلام مقابله ورسره راغله یو ځل موسی علیه السلام د رب العالمین په حضور کې دربار کې سوال وکړ چې الله فرعون ستا د نوم دعوه کړې ده ستا نوم یې په ځان ښودی دی انا ربکم الاعلی خلقو ته به وی زه راپورټ خدای نه یم ګورې زه لوی خدای یم لوی رب یم زه دا دعوه یې کړې وه الله ورته وایي چې فرمایي چې ولې موسی مقصد دې څه دی وی پروردګاره بس راوي نیسه تبع کا ولې نه تبع کې دا محل او دا بلډینګ ولا پر ازمکه دننه کا ځان له لوی محل جوړ کړی دی الله چې د ازمکه اوشلېږي او سره د نوکرانو د وزیرانو ځکه د بادشاه د محل کې دا ټول وزیرانو دا خلق را جمع کیږي پکې میټینګونه کوي نو ستا د نوم مقابله چې په کوم محل کې کیږي او ستا د ذات د خدای دعوه چې کوم محل کې شوې ده او چې کوم وزیران او بادشاهان راغونډېږي په کوم محل کې پروردګاره دا ځمکه چې دې وشلول او دا پې وردننه کې دا سوال دنه کو الله ورته څه فرمایي وی ای موسی ته خو واقعي د فرعون کفر ته ګورې د هغه د وزیرانو کفر ته ګورې خو زه دې خپل نوم ته ګورم چې زما په دې خپل محل زما دا نوم لیکلی دی په دې خپل محل زما نوم لیکلی دی دا به سره د دې ملګرو غرقوم خو دې محل نه بار دی که نه واقعي پروردګار ګوره د ډېر لوی حکمت خاوند دی سره د فوجانو د وزیرانو وی وسته خار نه بارو په دریاب کې غرقل و هغه محل چې د الله نوم پې د پاسه لیکلی و هغه بچ په جو پاتې شو د الله د نوم دونه قدر او دا خو عامه د پښتو یو قیدم ده څوک چې زما نوم په عزت اخلي زما به ورسره مینه کې بني زه ورته وایم چې ستا نوم څوک په عزت اخلي ستا به ورسره مینې کې بني او چې څوک زما نوم باندې شرمېږي زما نوم په بدو اخلي زما نوم نالي نو زما به ورسره بغضي دارنګې چې د پروردګار نوم ته واخلې او په مینه یې واخلې په محبت یې والې الله دا کار شروع کوم ستا په نوم او چې ستا نوم پکې نه نیمګړی وی الله به پې څونه خوشحالي کار به دې سر ته رځي او چې د الله نوم پې نه اخلې کار به دې چرم سر ته نه رسي نیمګړی وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته قیصر د روم بادشاہ یو خط راولېږه وی چې یو لوی وزیر دې خط ورته رالیږي وی سر مې خوږېږي که سیلاج د سره سر مې ډېر زیات درد کوي په داروګانو او په ډاکټرانو ستړی شوم بعضې بیماري د سر وي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولې یو پټکې ورولېږه وی دا پټکې په سر که خدای به دې جوړ الله هغه پټکې په سر پې جوړ وشو چې پټکې به یې لر که بیا به په سر دړو چې بیا به یې پټکې په سر که په سر به یې دړو نو چې لر به یې کو په سر به یې دړو خدای پاکه پټکې خو د کمال پټکې دی عمر فاروق رضی الله عنه ته وکړی وی خو چې پټکې مې په سري سر مې دړو نه کوي او چې پټکې لرې کم نو په سر مې دړ شروع شي نو ټول عمر خو سړی پټکې په سر نشي ګرځول ته راشه را پټکې اوس پړه چې دې کې څه دي چې پټکې یې ول کلاو کو دننه پکې یو رکوټې غوندې ټوټه پرته وه هغې کې دا لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم هغه بسم الله والا پټکې چې به کله په سر کو سر به ټیکو او چې هغه بسم الله والا پټکې به سر نه لرې کو په سر به بیا درد دا د بسم الله برکت یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی بشر حافي بشر لوی بزرګ دی زموږ د دې ټولو استادانو د دې علماو استاد دی او د دې ټولو بزرګانو د اولیاو پیر دی د دې مخکې تاریخ دا و چې دی شرابي و شراب به یې څښل او اکثر وخت به په شرابخانه کې تېراو یو ځل په لاره باندې تېرېده یو کاغذ په ځمکه پروت و
کاغذ یې روچت که پکې د الله نوم لیکلی شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم پې لیکلی شوی یاره خفه شو اوهو غوره د الله نوم په ځمکه پروت دی هغه یې راواغېسته صفحې که پاکې که خوشبویې پې پورې کړه او دې پټکي دیوال کې ومنډه دا عام بعضې وطن کې د دې پټکي یو خپل رواج وي هغه زمانه کې د پټکي یو رواج و لکه د افغانستان په دې بعضې علاقو کې که ماشومان هم یې نو پټکي پته رہی یا بلوچستان کې دا قبایلي علاقو والا هغه خوشبویې پې پورې کړله او کاغذ یې راواغېسته هغه د پټکي په هغه وال کې ومنډه لاړ شراب خانې ته شرابي دی خو چې کله به په شراب خانه ورننوتېده نو دا پټکې به یې راواغېسته او دروازه کې به یې میخ تاوې ځان ته یاره وایي په دې کې د الله نوم پروت دی او دا د الله نوم چې پکې دی نو دا د شراب خانې ته دننه نوړم ګوره بعضې خلک وي ګناه کوي خو بیا هم څه ناسې احترام او قدر پکې وي چې ستاسو خیال و پخوا دې ودونو کې مونږ ماشومانو دا ډول او سرا به خلکو راوسته نو کې د جومات خواله به راورسېدل نو هغه دمانو به هغه ډانګ بس کړي داسې وکړه نه به جومات خو لویه خبره ده زمونږ دې کور ده چې به راورسېدل مولوي صاحب به ناست و در به هغه شی بند ای د زیارت دی شهید دا قبر چې دی د زیارت خواله چې به مډول والا راورسېدل حیا به یې کوله نو هغه لور به یې بند ګناه به یې کوله خو چې د جومات خواله د زیارت خواله داسې د علماو د کور خواله به راورسېدل فوراً به هغه ډول بند که حیا پکې به و دا اوس زمونږ د وطن د خلکو نه حیا ختمه شوې ده اوس د جومات دیوال سره خوا کې به یې ده بې حیایه سامانې کوي د جومات مخکې به ډولونه ډنګوي او ګناه به کوي او ډمې به ګرېږي ناروا به کي دا څوک پروا نه ساتي د جمعې په ورځ باندې مخکې د ورکو لا وروستو خبره وه د جمعې په ورځ به چا په څاروو کار نه کو د عرفې په ورځ به چا په څاروو کار نه کو داسې به وکړه به نه هلکه وي اختر را روان دی چې ګیا مخکې راوړو د اختر نه به څلور پنځه ورځې مخکې ګیاګانې راوړو او په کور کې به یې کېښودې ولې د عرفې ورځ ته عرفې په ورځ به کار نه کوو چا به ویل لکه جومات نه به د عرفې په ورځ مونږ لوښه راوړو او کبر وزه به راوړو کار به نه کوو اوس وروره نه عرفه شته او نه جمعه شته او نه عاشوره شته او نه اختر شته بس هر یو سړی په کار ورپه اشغال دی نو الله هم وایي چې دمې ته به نه پرېږدم شپه ورځ به همدغه کونډی ځان پسې سولې او د رزق پسې به منډې تړلی وی چې څنګه د الله ونیو همغسې به یې دله درکوي انا عند ظن عبدي بي پروردگار فرمایي چې په ما دې څه ګمان وکړه هغسې به در رسېږم که دا ګمان دې په الله وکړه چې عرفه به هم چوټې کوم جمعه به هم چوټې کوم او د اخترونه به هم چوټې کوم عاشوره به هم چوټې کوم قسم دې دا ورځې به دې د چوټۍ وي خو رزق کې به دې کمې نه راځي او کوې نه مړه عاشوره پکې سي او جمعه پکې سي راځه ډوډۍ ګټه اختر څه ته وایي ډوډۍ ګټه نو همدقه د شپې او ورځې به دې ډوډۍ پسې منډه وی د شپې او د ورځې او چې کومه دې مقرره د هغې نه به دې نوړی زیاته دي ورپسې به یې کړ منډې به ورپسې وې نم شپه اوزګاره ده نم ورځ اوزګاره ده نم جمعه اوزګاره ده نم چهارشنبه اوزګاره ده د جمعې په ورځ یقین وکړه پاکې ښکلې جامې به دې مشرانو واغوستې د بانګ نه ګنټه مخکې به جومات ته رسېدل اوس چې بانګ وی په پټي کې لګیا دی چې بانګ وی دکان کې لګیا دی رزق مخکې مونږ ورپسې یورونو ولې مونږ الله ته شا کړو رزق ته مخ کړې الله ته مخ کې رزق ته شا کې روزي د الله لاس کې درته ګوره چې پروردګار روزي درکړي او قدر یې نه درکړي نو دا قدر نو بشر حرفي هغه به د الله د نوم قدر کوي عزت به کو هغه به یې راواغېست پټ کې او د دروازې چې څنګ به دننه شي دروازه کې به یې میخ تاوېزان کو لا بړ شراب به وڅکل او چې کله به هغه خپله بدعملۍ وغیره وکړې او بیا به راغې هغه پټکې به یې راواغېست او په سر به یې کته علاقه کې یو لوی بزرګ دی پروردګار الله یې په خوب کې ولیدل رب العالمین الله ورته فرمایي چې ورشه بشر حافي باندې زما سلام ووایه په بشر حافي زما سلام ووایه دی چې راویښ شو 2 رکعته نفل یې وکړل اوهو بشر حافي څوک دی چې معلومات یې وکړل دغه خو هغه شرابي دی هغه بدعمله دی الله د الله سلام په دې سړي ویل
یرا ممکن ده خوب کې خطا شوی بیا ودش چې ودش بیا خوب کې رب العالمین وړي وی تا ته ویم کنه شاه بلال شاه او دغه بشر باندې زما سلام وای بیا راویښ چې راویښ شو صاحب او داسې وکړو دوه رکعاته نفل یې وکړ یاره بیا خوب کې زه خطا یم ځکه اراتم سړی ما ته رب العالمین یادوي دا خو ډېر بد عمله دی او شرابي کبابي دی او بل څوک په دې نوم شته نه په دې کلي کې بیا وده شو رب العالمین په درېیم ځل په خوب کې ونیو تا ته ویم کنه دوه ځله مې درته وویل صاحب هغه خو شرابي دی زه مې نه غواړي چې ستا سلام خو همدغه شرابي له ورشه اوس ورشه شابه زما سلام ته ووایه را پاسېد را روان تپوس کوي بشر همدغه یو کس دی کور ته یې ورغې دروازې وډبوله بشر څه شو ویا خو تلې شراب وله هغه شراب خانه کې اسو ته خلک کلاب ورته وي او که څه ورته وي چې شراب پکې څکلې کېږي هغې کې ناست شراب ولتلې میغال راغی مولانا صاحب سره کونټی دا پټکې په سر دی جامې خسته چولې دي چې شراب خانې له راغی څوکیدار نه تپوس کوي بشر شته وي او څه کوي وی صاحب دننه دی او شراب یې څکلي دي شرابو کې لت پت پروت دی ورشه ورته آواز که ما ورته یاد که چې فلان کې مولي صاحب راغلی هغه ورمنډه کړې وی ورمنډه یې کړې بشر اوس شرابو کې لت پت پروت دی ویې لکاو بیا ولکاو اوس هغه شرابو کې نشه پروت دی وی ستاسو د کلي هغه پلانکې بزرګ پلانکې مولوي صاحب راغلی تا سره یې کار دی بس را پاسېد نشه ترې وتښتېده خیال یې دا راغی چې ګنې دغه راپسې اسرائیل علیه السلام راغلی دی زما مولا اربا څه کوي چې ما پسې راځي ابوذر څه کوي چې ما پسې راځي او زما تپوس کوي د هغه ما سره رسېدی او بیا شراب خانې را ما پسې راځي داسې معلومېږي لکه چې اسرائیل علیه السلام د انسان په شکل راغلی دی او ټیم مې جوړ پوره دی خدایه خیر پکې واچوي دا یاره چې په سړي راشي یاره ته چې بیا وتښتي یاره چې راشي الله دې زمونږ په زړونو کې د خپل ذات یاره پیدا کړي مونږ چې دا منډې دي او ترړې دي که نه دا مونږ نه الله یېري الله یېري که الله زمونږ د زړه کې دلته کېناستی دې زړه کې دلته او مونږ په دې زړه کې سوچ وکړه چې الله زه ګناه کوم ته یې نه ته ته خبرېږي الله که نیکي کوم ته ته خبرېږي الله که زه هر څه کار کوم الله تا نه غیب نه دی یاره رښتیا ووایه تاسو ګناه و بیا څوک وکړي نه یو بزرګ له یو سړی لاړ ورته ویله ګناه نه نشم صبرولی ته دم راته وښایه وی داسې دی چې ګناه وکړه چې هلته هېڅوک هم نه بس ځه کوه ګناه اجازت ته تا ته د ګناه نه نشم صبرولی کوه خو داسې ځای کې به کوې چې هلته به هېڅوک هم نه او مولانا صاحب اجازت تیرا دی خبر بالکل درته اجازت دی او داسې ځای کې چې هېڅوک هم نه لار کور ته ننوت کوټې ته ننوت دلته خو هېڅوک هم نشته د ګناه اراده یې شروع کړه چې سوچ یې وکړو یلکه ما ته خو مولوي صاحب ویل چې هېڅوک هم نه دلته که بل څوک نشته نو الله خو شته که نه الله خو شته بلې تنګې کوټې ته لاړ کلي نه لرې وتښتېد جونګړې ته لاړ هېڅوک هم دلته نشته نه کور شته نه بچي شته نه خلک شته نه اواز شته یاره ما ته په مولوي صاحب ویل چې ګناه به کوې خو هغه ځای کې به کوې چې هېڅوک به هم نه الله خو شته دلته که نه وایه که نه چې دا جله راوستل چې الله شته رښتیا ووایه او به کي ګناه څوک نه الله مو ویر دی ځکه ګناهونه کوي رب العالمین په دې سر حاضر وګڼه دا الله علم په دې خپل زړه کې وګڼه چې الله ما نه خبردار دی د ذرې ذرې حساب به راسره کوي قسم په الله که ګناه وکړې قسم مې درته وکړه او که لا ګناه مونږ کوو زه یم کوم تاسو یم کوئ مونږ رب یې کړی دی رب العالمین په دې زړه کې مونږ اچولی نه دی نو بشر حافي باندې دغه وخت کې د الله یاره راغله او بس اسرائیل علیه السلام راغلی دی او د انسان په شکل دی او سار مې وباسي په منډه ته به راغی لاسونه یې رپي خپې یې رپي دروازې له راوسېد مولانا صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام صاحب تاسو څنګه راغلی یې زه خو یو سوال جواب مې تاله راوړی دی هغې له راغلی خو یو وعده به راسره کې یو وعده به راسره کې صاحب څه سوال جواب دې راوړی یو ډېره عجیبه خوشخبري مې دله راوړې ده یو ناشنا خوشخبري
استاد قسم یو کار کې ما ته هغه کار کې خېجه ته صدا سے دنه کې کار کې ویسے ما ته ګورونه کې ته ګور د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په خپل आवाज باندې اسلامی واقعات او مختلفو بیانونو اوریدلو لپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ. منځنه کوم روزه ځنه نیسم حجمان لري کړي په دنیا کې یو بدعملی داسې نه لکه ما دي نه کړي شراب دغه اوسم په نشه کې پروتم ما ته ګورونه کې ته ګوره مولانا ته ما معاف که څه خبره ده وینا سچ نه کې رشتہ اورګه خوشخبری ده تا کوم څه خوشخبری ده وینا نشپه مې دې زل رب العالمین په خوب کې لیدلې او چې هر ځلې وینم دارتا حکم کوي چې ورشه په دغه بشری حافی کې دا شرابي دي زما سلام دی وای اسی خو الله در باندې سلام نه چی بس سړی په جلاش چوغو په جلاش سړی تو پارچا کې نیو چا کې ویني په چوغو په جلاش بس شراب بوتل غردوي اپټ کې را پکړ کړه د مولانا ډېر خلک وای موږ رسول الله مبارک په خوب کې ولي قدر رسول الله مبارک بیت الله میں په خوب کې ولي مدینه منوره میں په خوب کې ولي ډېر خلک دا خوبونه چې دومره باندې را فضل وکړه دا خسته سيزونه درته وکول بس الله ته ورنږدې توبه وباسه گناہ بدری رکھلی اللہ بیدر تماف کی خود پاک توبہ و باسا باسار سے پری خودل راغے وی خما باندے خپل رب سلام وی دریزل یوزلمنا دیگا درمان سلام وی مولانا سے افتا پلاس میں بیعات تے باس نن پس زمان گناہ نا توبہ باس دم رضا اللہ تنیز دیشم کہ پروردگار پا ما سلام وی تدسو کو ما سلام اللہ سرکائی زما څه ګناهونه دي الله کم فضل دی زه خدای سره دشمنی کوم الله ما سره دوستی کوي الله اکبر زه په کوم لار روانم الله تما سره سکے ګور بیا پړ کې غتر دو ما زما توبه تا په لاس بیات نن پس بل وی الله نه خپکو وی ربنا خپکو چې سوي ان شاء الله منمبا وی دا خبره استاد ټیکتا او بشر دارا تواجه تاس عمل کړی اگا عمل راتا وخایا وی بس یو میں کردی رات رایت نور میں سب نے دیکھو پلارا روانو کاغذ پز مکہ پروتو امی روچت تا دا اللہ نوم پی لکلے شیو میں اوخو دا اللہ نوم پز مکہ پروتی خلق با پخ پیگ دی ساری با پی دا پاس تیرے گی خورو کے بلوگ لے گی زما دا اللہ نوم زما دا پروردگار خکولی نوم اگا دا خپل پروردگار اگا خشتا نوم میرا واغشتا پہ خوشبوئی میں پور اکلا او مولانا سے دغ پٹکی کے میں مندلے او عزت والا دو نکوم کہ شراب خانے در نوزم نباری میخ کے ویزان کم او چی بیار ازم نو لا سویزم پاکی کم او میخ نراوالم پسر کم دغ پل رب دنم دغ عزت میں کلے دی بل اس منی کی میں ندکر وی خون دغ وجہ دا ای پروردگار پتا سلام ہوئی رب العالمین اغی بشر نصوب بیوکل بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ زمونگ دا لوی پیرانو عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ دا لوی بزرگان دا طولو استازو پیرو دا امام بخاری و ترمیزی و امام ابو داود دا لوی دا حدیث و استازان دا غی استاز دا طولو پیرو استاز تا اللہ جوڑ کر ولی دا خپل رب دا نم قدر اوکر دا اللہ دا نم قدر اوکر زما دا اللہ نم با پخورو کی لغرے گی زما دا اللہ نوم باندې با ساروی خپیگی دی زما دا پروردگار نوم باندې با خوری تویگی تا چیتا زما زمیر برداشت کئی رونو دا خو صاحب خبر دا ما در توی که زما دا نوم تقدر کینو زبدن خوشالیم اکا زما دا نوم بیزتی که خواب خپین دا غرنگی دا اللہ دا نوم که قدرو که عزت دیو دیلارا اگر بوٹی پانے روشو کولے اگر خلق واچولے دا اللہ حکمو پاگا ساتری بیماری ختم سمو دا پس پی بیاو مقا بیماری رالا چی اگر بیماری پر رالا نو بیاو ور اگر بوٹی لا اگر پانے راواغش دا خلق واچولے اور جوڑ نشو بیاور دی پانے رالی اور ٹکی گنا رب العالمین تیل پی جاو کلا اللہ مخیون پدغ بیماری بیماروں او دا اغ تارا تا اغ بوٹی خود اغی پانی میں خود کے واچولے منزه پتا جوڑ کرم
او اوس همغه ناجوړه یم او د هغې بوټې پاڼې رالم خولې تاچم بیماري نه جوړېږي بلکې زیاتېږي دا ولې وی ای موسی هغه زما نه تللی وې بوټي له ما لېږلی وې ما زما د ذات نه تللی وې زما د نوم نه تللی وې او دا د خپل ځان نه تللی وې نو زما د نوم زما د ذات او ستا مینځ کې یو فرق شته که نه او په ما لېږلی ما خپل نوم زما په نوم تللی وې دا په خپل نوم تللی او بیا ورته الله فرمایي الدنیا كلها سم قاتل وترياقها اسمي ټول دنیا زهر دی زهر دنیا کې ستړي دا ټول زهر قاتل دی د هغې تریاق زما نوم دی نوم دارو چې خورې الله نوم پې واله بسم الله الرحمن الرحیم شفا به پکې واچي او که د الله نوم پې نه اخلې هېڅ شفا به پکې نه یاره زه یقینا یو خبره درته کوم زما یو دوست مړ دی خدای دې وبخي الله دې وبخي ځکه مړ دی خالق انسان نه غلطۍ کېږي د دې موټرو کاروبار به یې کوم ما ته یو سړي خبره کوله وی جاړې وه او خدای پاک مالدار کړو خو ناشنا مال والا خدای ورکړي په دغه موده کې والا رب العالمین بلا دولت ور نشه په دې سر کې راځي دولت تې راشي که نه نو نشه په دې سر کې راشي نو هغه سړي راته خبره کوله وي یو ګاډی واخېسته نو چې ګاډی واخېست نو هغه ډرایور ته وایي چې دا چابي والے دا ګاډی سټارټ کړه چانې واخېسته خو ویل لکه د الله نوم پې واله او سټارټ یې کړه د الله نوم پې واله او دا چابي ته وکړه سټارټ یې کړه وي دا هغه ګاډی نه علم چې الله په نوم سټارټ کېږي چې د الله د نوم نه بغیر سټارټ کېږي هغه به علم داسې ګاډی به علم چې بغیر د الله د نوم نه سټارټ کېږي ګاډي لاړل کورونه م لاړل جیداد م لاړ کاروبار م لاړ دې ته خبره ورسېده قسم دی چې بیا به یې پردی پلین کوټ چلو او هغې سره مار ته لاړل دوړه شو اوه هېڅ هم نشته دا ګوره بیا دی د الله د نوم او ته خدای سره جګړه کې اوس که ما سره جګړه کې خو که ته را باندې زورور شوې او یا را باندې زه زورور شوم اون څه میاشت دوه پکې ولګي که یو بل را پرده څه ګنټه دوه خو به ولګي که نه لیکن پروردګار دا خبره خو سیکنډونه ده هغې کې ګنټې منټې بیا نه هغې کې منټونه هم نه کې وغواړي په سیکنډ کې بار څه ختم داسې کولی شي که نه شي کولی پروردګار نو د الله نوم رونو ځان که کامیابول غواړئ یو کار سرته رسول غواړئ د الله په نوم شروع کوه بسم الله الرحمن الرحیم د الله نوم اخله امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکي حضرت عیسی علیه السلام په لاره باندې روان یو قبر مقبره تیری مقبره کې جناب یو قبر کې یو سړی دی هغه ته سزا میلاویږي عذاب میلاویږي پیغمبر چې دی صاحب کشف دې ته کشف کېږي د قبر سړی قبر کې پروت دی او زبردست عذاب کې مبتلا دی غریب عیسی علیہ السلام چې کله واپس راځي او مغه سړی چې هغه مخکې عذاب کې پروت و هغه په جنت کې ګرځي خوشحاله دی خوشحاله کې پروت او لګیاګیانو کې اهل قدمي کوي او خوشحاله دی عیسی علیہ السلام فوراً رب العالمین ته رجوع کړه چې پروردګار اوس خو چې تلم نو دا قبر والا عذاب کې پروت ما ته کشف وشو دا په عذاب کې مې ولید او سخت عذاب کې پروت او پروردګار اوس چې رالم نو خوشحالو کې پروت په جنت کې دا ولې دې ګنټه یې ونیمه دې لږ تات کې دا سړی سیکره عذاب نه بچو خوشحالو ته لاړ وی ای عیسی الله ورته فرمایي دا سړی ډېر ګناهګار دا عذاب لایق و دا عذاب چې مړ شو عذاب پې شروع شو تا د هغه عذاب په خپله ولید چې عذاب ورته میلاوېده خو چې کله دې مړ کېده نو د ده نه ښځه امید کې پاتې شو د ده د مرګ نه پسې د یو بچی پیدا شو مرګ نه پسې بچی پیدا شو دته عذاب ملاویږي لګیا دی د پې ګناهګار دی هغه بچی چې د ده د مرګ نه پس پیدا شو
اگر ورو مور لوی کا استاد اتلون لگون لسات مخ کے نور بوتل جماعت استاد دا اے دتا سبق خوایا انجیل اغا زمانہ کی کتاب و تورات اغا زمانہ کی دا اللہ کتاب دین ورتاو خوایا اللہ را کتاب ورتاو خوایا استاد ورتاوی وای بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم معشوم بچے جب ہم بے شروع کئی سرہ بے شروع کئی بسم اللہ نا وای بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا معشوم وے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذوالجلال او فرمائے دا صغیرہ اڑیر سخت دا عذاب لیت دے او عذاب پہ چالو دے خودنا چکم بچے پیدا دی زمانوں میں واغشتا اللہ واغش رحمان واغش رحیم واغش زمانوں میں پخلوا ذات بن کے پیدا ولی بچے اقا دل جاری بسم اللہ ہوئی زمانوں پخلی اقلیقا بچے خودنا پیدا دا گورد بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت تو دروازہ کل جرندکے و بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان بنرا جباد وقت شیطان زنزیر رو غردی پیریان زنزیر رو غردی غل راشی دینا بای دروازہ محفوظی رابعہ بصریہ رحمہ اللہ چدا بزرگ و ولیہ و غلی کورتا تلب چی غلی کورتا لالا دا غلا سامان رچت کا دا غریب و سودا دا سامان رچت کا دروازہ تیالا دشکا یو دیوال پڑا غرجی کلا بل دیوال قرآن پاک تلاسب مصیبت توڑے سامان کی خود دروازے اولیدہ بیارا چی دروازے تاو قدر چی دا مخامق کو دروازہ دا نو بیارا غیر سامان رجت دا و جو دو قلقی راغی تدبیاری دروازہ خطائی دو یو دیوال پڑا غرجی کلا بل دیوال پڑا غرجی کلا بل دیوال دروازہ خودل تو کیسا شو بے سامان کے قاودہ یہ سامان کی قاودہ یہ قتل دروازہ ہوتا بیات کہہ رہی ورا غیبیت سامان راواری انچہ راواری بیات دروازہ غلط شو نین اخکاری وطن دا غیبون والاواز راغی دا غیبون وی کم دروازہ تی زمان پنوم بند شی کم دروازہ تی زمان پنوم بند شی نو که بندون کی یودین و زخوی خیم کن بندون کی یودی تی زمان پنوم بندن و زخوی خیم کن سامان پری خود اولاد تقصیر دا اللہ پنون کے دروازہ بند کر شیطان غل نبی اللہ محفوظ کرتی نبی علیہ السلام فرمائی کہ دوڑے کرے دا اللہ نوم پہ اخلا بسم اللہ والا دوڑے کی برکت بدی ہوئی کدی روڑا کے کوئی نقصانی داغی نہ بچ شی شیطان بپا کی گوتے نہ ہوئی شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل روٹے تناس یو سرے را دے دوڑے کی شریک بسم اللہ و نبی بل یو سرے را کی دوڑے کی شریک شو آگا بسم اللہ ہوئے نبی علیہ السلام مبارک او خندے چاورتوی دا اللہ رسول دا کو دا خندا وخنے دا او دے خاندل والے وی خندا پا یو بل سی پورے رانا وی دا یو کس راگی نو دے بسم اللہ و نبی چی دوڑے سن چورو کو نو شیطان و صلی اللہ شو یو دیکھ دا اللہ نو میں وانا رشتا نو شیطان دا اللہ صلی اللہ جنگا و گتے پکے والے نو چی دا بل مرگرے کینا دا بسم اللہ ہوئے نو شیطان اقوا ٹوپ کرو چی سیپ پا دے خلے کیو ٹولے اولٹا اکلے نو مال خندار آنا لوی او دا فماتی کی گوتے ہوئی او اگد اللہ سراو جنگ گئی الیکا روڑے قرو بیماری زیادی کی جوڑی گناہ سب جوڑ چی بیماری بیسے جوڑا چی تے شیطان پا قلو کلاس والی وقت سالات پوری مجی دا اللہ نم واخلا خوراک کے بعد شیطان گوتے نوائی دا دا چاوے نادا دا رسول اللہ مبارک او کدا نیر شی انسان دے بسم اللہ دا پاولا کی یہ رشوا چلی میانس دورت سے دے درد دریا رشوا و بسم اللہ اولہو و آخرہو یا پا پختو کے وایا بسم اللہ پا اولو پا آخر کے اول کے بے مؤخر کے بے بسم اللہ نو بیا با دی مغروڑے کی برکت تیدش شیطان داغا پلیت لاتنو داغا پلیت و اثراتو نبدی رب العالمین محفظ نبی علیہ السلام مبارک کی بکل او بس کرے گلاس پہ راواغے بسم اللہ الرحمن الرحیم
او به اوس کړ او چې خدای نه به لوخ لره کا الحمدلله د الله شکریا به ادا کو نو بیا به وبستلې نو بیا به خدای نه لوخ لره کا ډېر خلک چې وبس کې نقصان ولا پیدا کوي د الله نوم باندې تا حضرت نوح علیہ السلام چې کله کشته ته وخت نو سوي بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم دا الله پنوم دا الله پنوم ګوره دا کشته ته چریږي او کودريږي دا چا پنوم بچلېږي دا الله کودريږي دا چا پنوم بودريږي دا الله زما رب ډېر لوی مهربان دی او ډېر لوی بخون کې ذات دی چې کشته روانېږي دا الله نوم پیغلی زید ابن حارثه رضی الله عنه دا پیغمبر علیہ السلام صحابی دی او دا د صحابی دی چې نبی علیہ السلام معصوم لوی کړی غلام امریو او نبی علیہ السلام معصوم لوی کو پیغمبر علیہ السلام په زویواله ونیو ویل ما بچی یو ځل طائف ته یو کافر وسره مرګري منافق پلا رتل کیو تاسو دې اورته دل چې التنور سو مخلوق نشتا ځنګل دی دا کافر او دوی ستوري شو چې ودی دې راخه تا درنه ځان ته سر تواچولو سم لاستل دا کافر په پټ کوی او غږ نه کاو او چې زید ابن حارثه رضی الله عنه ودشو غل غوندې په راواغشت او هغه ته په واخه واچولو د قوت ولا واچولو راخ کاو پیته چې څنګه راویښ شو پیته لري شوی دی بس چاله ته ګوتې دې شاته دې ملاکه دومره خنجر منډرو ډېر غږ کړو که پاتې چې بس دغه مکو زید ابن حارثه رضی الله عنه دوی اخرواله مې ودی پیسې مې تک غواړي دغه جامع مې اوله تا چې څه پکې وینا په بلا وجه وی پس وست نبی رسول الله نو مبارک و دوا غشت وی تا سره دا غمینه دا او تا سره مینه د زما غبدي ذکر وجه زید ابن حارثه او د سوي بس نور ته نو چې کو پرې دی بنا وی یا رحمان واغثني یا رحمان واغثني اے رحمان خدایا زم امدادو او چې دی وې یو غیبی आवाज شو دې سریتا وی دې خواشه کوي برابرون پرې راځي دې سړي دې کوی چې دا جوړ ساته څوک مې ولال دي شاته او قتل څوک نشته دې چالو چتا کړ د بیا आवाज وکړه یا رحمان واغثني اے رحمان زما فریاد ورته امدادو بیا وت غیبی आवाज شو دې سریتا دې کافر تا وی دې خواشه پرېږي لګنی تمام دې چې دې بیا قتل جوړه اونې شاته یا دې کمر شاته جوړ ما د سو په لار دي اسنه واقعي په غدارو کوم څوک میونه وی شاته قتل یو قبر کو بیا څوک نشي بیا راغروا چې راغري والټې دې پټار څنګه وو دې بیا واقعي یا رحمان واغثني اے پروردگار رحمان زمه امدادو کې او چې دې و یو شاه سوار راغی په اسمان دې سور دې نه دا وسره او په تیزه راغی دې کافر وته قتل او دا خدا سړی راغی اوس بس خو پد په یو پدې پاغه نه زبانې پدا هي تکي وو اخوي غردو دا اور غرغاندې په بلې شو کافر مردار راغی زید ابن حارثه رضی الله عنه له پیوس کول دې را پاسې دو ورته دې تاسو کې تاخو د مرګ بچ کړم د تم له نرالی یې سوکو زما دشمن دې ملک مردار دې کو د مرګ بچ شوم ولذا الله فرشته وجتالو بيد الاوازو يا رحمن واغثني فورا ما تدفو وما اسمان کې وما ایمت الله وی چې شابه فلان کې زما یو بندر ورځه امداد یو وی چې دیم دل یا رحمان واغثني په لومبي اسمان کې او چې بدرین دل دې تقوا کې موجود هم رحمان د الله نوم ذکر بسم الله الرحمن نهایت ډیر زیات مهربان او واقعي ډیر زیات مهربان ذات څوک دی الله دون مهربان دی کنه مو په بیا نو مخلوق دا کافر نو ممناجي څوک ولا شرک کوي څوک په کفر کوي څوک ولا لونه ګړي
سو کوئی زامن دی سو کوئی وللونه دي او تعالی رب العالمین له روزي ورکي رزق ولا ورکي دي کافر له روزي او رزق ورکي دون مهربان بادشاہ نو رب العالمین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یو دا اللہ نم دے بسم اللہ دا اللہ پنم شروع کو وربس اللہ نم دا اللہ اسم ذات دے سو پوی دے اسم عظم دے اللہ 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 دا اللہ نم تی سریعی کنا دے انسان دا ضرور پہ خوشحالی دے اور یہ حدیث پاک کی راضی تو کی یوزل اللہ ہوئی یوزل کسو کوئی اللہ نو رب العالمین دری دل ورطاواز کئی ولی بندہ ولی بندہ ولی بندہ تو یوزل وی اللہ دری دل رتا پروردگار آواز در کئی ولی بندہ ولی بندہ ولی بندہ یو خوبا کی دا اللہ نوم دے او دا اللہ دا نوم نلوی سید بل نشتا دے او دویم ورپسے رحمان و رحیم رحمان ارزیات مہربانا دا سے مہربانا چی پا دنیا کی کافر لم روزی و رزق و جامع و کور ورکی او مسلمان لم ورکی او الرحیم دی ارزیات رحم کون کے دا سے رحم کون کے چی پا خیرت کی زما سا عمل دے زما پا دی پوٹی عمل با اللہ مالا جنت کن دے خوشحالی رائے دے انسان پا دی لکوٹی عمل اللہ پا خیرت کی دا سے خوشحالے وہ ورکی دا سے خوشحالے کہ اگر وہ دا چاپا ذہن کم نتیری دا اللہ نوم رحمان و رحیم حسن بصری رحمت اللہ علیہ امام راجی دا ہم لکھے لے دا غیو گاوندیو بیمار و سمعونی وینوم او یہودی و کافرو حسن بصری رحمت اللہ علیہ راغت تپوستا ورا نا غریب دا مرد پا کشمکش کی پروتا نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا ایمان دعوت ورکتے مسلمان شو کلمہ ہوا ہے کافر ہوتی ولی کلمہ ہوئے مسا چل دے وی گولی کلمہ نوی اورتا دے وی گولی مکہ دا کلمہ ہوا ہے دا کلمہ ہوا ہے وی صلی ہوئے ما کتوے چی دا اور نہ یارے گی ہوا چی دا اور نہ بچے نو نہ یارے گم دا اورا کتوے جنت با اللہ در کی نو جنت میں پتا منیشتا نا غوارم جنت نو صلی ہوئے ما نو اللہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ خیارو کنا وی اللہ بدنا خوشحالش اللہ بدن رادس ویاو ٹک وی ٹک شوا وی نبی دا جنت تمشتا او نا دا اور نا دا بچوالی خبرکو او چتوے اللہ پہ رازی کی گی نو بے میں کہ اللہ پہ رازی کی گی بے میں او مالی ہو گرنٹی را کچے اللہ با سنگ رازی کی گی اچھنا اذا اویا کالمی کم دین کے تیر کری دی اغام پریدما او استادا کلیمہ ویم دام کارو نکنو دا دوارو جنو نبوزو درک بجم او خارو دا توتی گل دکاو کسب کسر نا قلم تیر شو اپردے ملتا نا ازنا جو اس دے وقتی لب وقت میں پاتے رے کلمہ ہویا مگا قل دینم برباد شما او توے پدی اللہ ملاوی کی دا اللہ رضا نو اللہ مرازی نے جنو سبا کو وی زبا گارنٹی درکاو کہ کلمہ دے ہوئے اللہ رضا کی گی وی سک گارنٹی سک گارنٹی وی چتسوے وی خیاو خاتو لکا دا یو کاغذ راتو لکا دا گارنٹی شوا او دا خپل خبر نا خود تختی بنا کن وی نا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کاغذ لکا تیزر دی خبر گوئی کم شہادت کم کہ دی فلان کی شمعون کلموی مسلمان پر اللہ بترا ذکی کاغذ دیو لکا یہودی دے پلاس کے ورک اجسنگ ورکا اغوی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول الله او صح کل خبر کی اللہ اذا جنت مدینکم کنرا کے مراکاو اللہ دا اور نہ دینے یاریگم کمی غرزے غرزوا خدا کلمہ پا دیوم تترا نرازی شی بعد تتا خوش علیش او دے حضرت بصری دا کاغذ راتو لکے گولے اللہ دا پیدا اقبل دس ختم ہوتا کہ دیوی ساتے ہو ختم ورشت او دا مر پا وقی وسیعتو کو وی چکل میں قبر کے کین ہے کی دے نو دا کاغذ برا لپدی سینہ دا پاتے ایک دے دا بدا اللہ تخیر
واقعي بس تا ته وخت مړ شو يهودي مسلمان کې عمدغه حسن بصري رحمت الله علیه علماء مسلمانان له په جنازه وکړه او چې قبر کې پاره او سملاوي نو هغه کاغذ راوغسته هغه ول په سینې پاسه کې چې الله بتا مې راضي کیږي دې لیکل در کوم او د قدر کوما نو ما ته پته لګي ما ته ځان پته نه لګي نو د بل د پته لګي دا الله طرف نه دې ټیکادار خو نن چې خلکو له کاغذونه ورکو دا کمال قیامت ورځ الله راونی کی چې تا ته ما ویل چې خلکو له کاغذونه ورکو تا ته ځان پته لګي تا نه خوشاله مې چې بل نه خوشاله کېږم دا مې څه غلطه وکړه په جلا سره د خدای پاک غټه غلطي مې کړې به معاف کې خوب دې جلا کې یو د شو هغه شمعون هغه یهودي کې مسلمان اوس هغه په خوب کېني او د جنت یو خسته باغ دی او پکې روان دی او بدي شینی دی پکې خوراکونه میوې دی کله کله ورسنګې وې ډېر زیات خوشاله حسن بصري الله د سره خوفه ولې یو خو چې څنګه الله ته ور مخامخ شو او د الله فرشته را لوي چې عمل دی راوړي مې چې اسم نه دی راوړي او یا کال مې په کوپر کې تیر کړی او د مرګ نه لګوندې مخکې د موږ د کلي ملا صاحب راغی حسن بصري دغه کاغذ یې لیکلی راکړی دا وګوره دغه کاغذ دی د تات دی راکړی دغه کلمه مې ویلې ده هغه راسره دا وعده کړی چې دا کلمه وایه الله به درنه راضي شي وی بالکل تا نه الله راضي دی جنت وی دا جنت الله راکړی دی او دا خوشحالۍ دی او دا چینی دی او دا نیرونه دی او دا شوري دی او دا پیسې خوشحاله یم والا مالا دا کاغذ یالا تو پا دیر خپے حسن بصری تا ہوئی تو اخبر کاغذ پا دیر خپے والا دا کاغذ دی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی دا خوب رپا دی دا کاغذ پلاس کے پروتی لاس کے پویق پر علاج کے پروتی اللہ شکر دے خدا ہے کہ کم کار چھوڑو کہہ گئے گوڑ بار گوڑ چھوڑو کہی بسم اللہ وایا یہ سرے چاریوں پا بیرچے کار چھوڑو کی پاول کے بسم اللہ وایا ہر کار ته سملې خوب کې بسم الله وای چې کله پاسې بسم الله وای دا الله نوم وایا او لکه دا سوچ کو چې الله دا هر کار چې کوم ستا په نوم کوم الله به کې خیر اچي برکت باچي کار به سر تر سي نقصان بنه کوي کو دارو خوره بسم الله په وای کډوړه خوره بسم الله په وای کو بس کې بسم الله په وای یو کوټه جوړه کم کدو جوړه وای کم ځای جوړ کم څنګه جوړ مشوره وکا ام پکې اوسې کې تم پکې اوسې لور ورکوم خزه کا چاله دي خو منګم وایو چې لور خور ورکه د لور خور سره مشوره وکړه خزه سره مشوره یا د دین په کار کې مشورې ما کوي هن ناقصات عقل و دین ما انزل العرش ما سقطن کړه نه مزه تیار ده کول به مزه یا خزه حج لا بلار شمه یا رب دا ما شومانو ودونه کول غواړي کنه یا حج لبل عمره لبلار شما دا ما شومان ودونه مدونه دي او زه اته بر خدای وبخي دا باندې یو نیک سره چې د بنی اسرائیل کې یو پیغمبر سره خطا لوکو نا پیغمبر ته وې چې ارتدا شو کړي الله نه دعا وغواړه یو درې دواګانې چې مال خدای راکړي چې زه څنګه غواړم چې اثر علی خدای قبول نو هغه دا پیغمبر نږدې کسو نو هغه الله ته سوال وکړ الله ویل ټیک دا درې دواګانې چې دې څنګه غواړي نو بس حق ولا ورکو نو اسالک شیخ الاسلام خسړي چې خدای سره دونه خېګړه وکړي چې درې دواګانې نو بس پټکه چا سره پنه کې مشوره مکوا یو په یو دوا ځان لا او خدای جنت غواړي بچولا جنت غواړي په بل دوا د دنیا خجوند غواړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خیر دی مال وغواړه مالم چې په دنیا کې وي رسول الله مبارک د مال دعاګانې کړې دي ښه صحابه وته انس ته ویلي اللهم بارک له فی ماله خدای مال کې ولا برکت پیدا دا علم وغواړه دا خو ښکلې دعاګانې دي سره ښځې سره مشوره کوي نو دې لاره د خدای ساده دا بعضې شیخان سادهګان چې لار ښځې لا ورته ویې ښځې درې دعاګانې به مې خدای قبلې و چې زه څنګه غواړم هغې وی ماشاءالله شکر دی دوه ستا شو یو زما پوله یې ورته کېښوده ښځه کې خو بیا چرې شته که دوه ستا شوې یو زما بیا ښځې ته څه غواړې وی زه به داسې دوا غواړم چې ټول عمر له به دې باغ شي
یا ښځې د مرګ په غاړه ته مې اتیاو سلو کې او زم اتیاو سلو کې چلېږم سبا بېګا مرو او چې ته پرېږده بیا که بیا جینۍ شو بیا به بوډی کېږې دا خدای نه 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 چې د جینۍ شم او ښایستی به په دې کور کې ته تاوېږم ته به څونه خوشحاله زړه به دې باغ باغي که به نه ورځ تا هم پکې ښه ده او زما هم ښه ده او بس ماله یو بس سړی خو بعضې د ښځې نه مجبوره یې کوي بس دعوې وکړه خدای زما دا ښه ده واپس ځوانه کې پیغله خو چې په دې وطن کې د دې نه ښایسته او خوبصورته بله نه اخو الله وعده کړی د پیغمبر په ژبه بس همقسې شوه ښځې چې ځان ته وکتل اینې ته وکتل شیشې ته وکتل اوس خو ښاپېری ده ښکلې ده چې څو ورځې تېرې شوې شیخ الاسلام ته وایي یاره داسې کار به وکړو یو خبره کوم څه کې بس ماله طلاق راکړه یا ښځې داسې وې نه یو ځل خو مې سره ځواني ځله کړه بیا ځله کړه ګوره رسول الله مبارک چې کومه خبره کوي که نه وی هن ناقصات عقل و دین وی ښځو دین هم کم ناقص دی او عقل هم ناقص نو صحابیات فورا تپوس کوي چې زمونږ نقل او دین او عقل ولې ناقص دی وی د دوو ښځو ګوی د یو سړي برابره ده که نه ده قرآن زه نه وی د عقل نقصان او وی د ښځې په میاشت کې شپږ ورځې ورځې مونځ نه کوي روجې نه نیسي دی د دین نقصان خدای پې نیسي نه لکه الله را طرف نه ده خو ثواب خو کم شو هغې بیا بلکل ټیک ده زما وروڼو نو هغه بس سړی شیخ الاسلام یې غوسه بس وی خدای پاکه دا واپس دا خو پې نه شوه که واپس یې بوډی که خو هغسې بوډی نه چې داسې بوډی وي چې په دې وطن کې داسې بلا شیشه کته جوړه شي چې دا جورابه مخه او دا چیپړ مخه او دا راغورځېدلې روزې زړه پوسکې چې بس یو مصیبت ته جوړ شي اخو دوا خدای قبوله کړې وه داسې یو مغسې شوه چې ښځه هغسې شوه او دې لاسونو ته او چیچلو ته او دې ته وکتل په ځان نه په خپله یارېده یا ښځې دا سړیه دا دې را سره څه وکړل دا خو دا ما ماشومان که بهر وتل ټول ماشومان مالې چغې وي او یارېږي به رانه او جاړي به نه دا دې څه وکړه په جړا سر تا څنګه برابر شوې ما خو ټوقې کړو ما خو ګپ لګم هلته کیرونه پیرونه او خیان ورپسې رالل اوتک په لاس والله چې سرمن دې ولاړه دا زمونږ ستا پیري اوس برګېدلی ده چې زمونږ په خور تجربې کې زمونږ په خور دغه کې ډرامې کې کله ځوان او کله بوډی سرمن دې وباسو نه دی دا ویلي دا خو به کور دی ژوند دی مونږ ته به دې ویلو مونږ به پې کړې وه دا څوک شو سړی په یو دوه کې حیران اوس به څوک وي داسې کار دی بس هغه ځوان هم نه او دا بوډی هم نه مخکې چې څنګ وه بس هغسې که چې مخکې څنګ وه وی خدای بس هغه مخکې چې وه هغسې که درې قیمتي دواګانې په یو ښځه کې لاړې او ښځه به مغسې پاتې چې څنګ وه بشیر جانه بشیر جانا جنت کې که دنیا کې وی خیر حاصل دا دی زما وروڼو چې د دنیا په کارونو کې انتظامي امورو کې کارونو کې بالکل ورسره مشوره کوه خانگی امورو کې بالکل مشوره کوه لیکن کله چې د دین خبره راغله او د شریعت او ته پې پوهې چې د ما دا ښځه خو دینداره ده وکړه ورسره مشوره او که پوهې چې دا ما ته بند ږدي او ما ته پوره ودرئ چې بالکل ورسره مشوره وکړي د دین کار کوه شریعت خو فرمایي رسول الله مبارک خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي او یې زه ښیم په ټولو کې شریعت کم حق نه دی ورکړی حضرت ساره رضی الله تعالی عنها د حضرت ابراهیم علیه السلام سره هجرت وکړی نه څنګه ابراهیم علیه السلام خپل وطن پرېښود او خپل مور او پلار یې پرېښودل دقسې حضرت سارې ورسره پرېښودل مصر ته ورسره ولاړ او په لاره کې تلل حیا پکې څونه وه چې په لاره کې د مصر بادشاه ته حضرت ساره ونیوله او بویه تلته د خپل پولیس او د فوج په زور باندې نو هلته څونه حیا ده ګنې که بله ښځه وي او بېدینه وي بېدینه څه به وي زه یاره د بادشاه خو غېږ لرالم په ابراهیم سره دې مې کله په یو وطن ګرځي او کله په بل د بادشاه غېږ له د بادشاه خوا لرالم
لیکن ابراهیم علیه السلام ته وایي ما ته موقع راکړئ او دس کوم یو 2 رکعته لمونځ کوم بیا چې څه خوښۍ کوه او دس یې وکړه بخاري شریف کې راځي 2 رکعته لمونځ یې وکړه وایي اللهم لا تسلط علی هذا الکافر خدای د دې کافر نه مې وسه او چې کله راله نو هغې دا خیال و چې که زه خاوند ته یم چې ما ته یې ګوتې نه دی اچولې نو خاوند به مې ابراهیم علیه السلام تر مرګه پورې له خوري چې هسې نه ګوتې نه یې ور اچولې هسې نه زما بیبي ته یې څه ویلې نه نو الله څه چل وکړه الله ابراهیم علیه السلام ته هغه موقع داسې ښکاره کړه لکه شیشه کې چې سړی شي ته څه ښکاري ساره راله وی الله پاک وی هغه بادشاه ذلیله کړه و اخدمنی هاجره او ما له هاجره خدمت له راکړه او خدای پاک ذلیله کړه ګوره ابراهیم ګوتې هم نه دي راوړې ابراهیم علیه السلام مې په قلار کېنه ما ته خدای دا منظر لکه د شیشې غونډر سوښول هغې بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق ورکړه هغې بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق هم دې بچې ورکړه د هغې اسحاق علیه السلام په ذریعه الله بیت المقدس جوړ کړ هغې اسحاق له خدای د حضرت یعقوب په شان بچې ورکړه علیه السلام او هغې حضرت یعقوب له د حضرت یوسف علیه السلام په شان بچې خدای پاک ورکړه کہ رسول اللہ مبارک فرمائی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم پٹولو کی شریف نسب سوک دے یوسف دا یعقوب زوی یعقوب دے اسحاق زوی اسحاق دے ابراہیم زوی علیہم السلام نیکی بیا بچی دا نو خضر نیکی پکار او چې دا ابو لهب ښځه وه او رسول الله مبارک ته به په لاره کې غنې چولې نو قرآن ورته خیره کوي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد نو ښځې ته خدای په قرآن کې خیره وکړه نو اے برمندو خلو که دا قرآن او دا سنت مخالفت کوئے قرآن او پیغمبر سر دشمنی کوئے نو خدای با محلاک کی گوری تباہ و بربادی جون بم تباشی یوادی دنیا ندا کل مخ و کل وجود و شکل خدای در کا نو چه کم شکل دل اللہ خشت در کا نو پا دی شکل دا خدای شکر ادا کر په دې شکل د الله شکر ادا کړه شکر دې خدایا مال دې خپل مخ راکړه مال دې خپل سترګې راکړې مال دې خشته وجود لاسونه راکړ مال نازک وجود دې راکړه الله زما دې وجود کې زما د خاوند نه بغیر د بل چا کار نشته دی او الله تا ته به دا تندې په ځمکه په سجده لګوم او د دې خپل سترګو نه به په دې خشته مخ اوښ کې تا ته به یوم رب العالمین دا محفوظ شوی کنی خدای به دې په غم وړي بیماری به در باندې ټینشن پریشانی داسې به خدای وسوځي چې چال به چاله نه وړي او کنی بوډا کېږي به کنه بوډا کېږي بیا به څه کوي بس اخیری او د تویم زما د دې بچي د احمد یو مرس کلاس فیلو ملګری دی عمر زو معنی نومي عامر نومي جرمنی نه ماته کله اوس هم سره کله خبره اوس نو پکې کال به تیر شو ما خبره ګډوډیږي خو چې سره ته یاد ده برته ما درې رپونو کو وې دلته په جرمنی کې ابي سبق مو یو څه کارم کوي خزه خاوند دواړه دي وی په لاره تلونو دا انګریزانو کې دا کم سړی بوډا شي کنه چې الګ او جنه یار دوست یې سره د یارانه جوړه کی بیا مور خپل خطا بس الګ او جنه پیش او کار پیش مور پلان بیا حکومت سکی ته پېتی مېتی ورته او چې بوډاګان شي نو دوی دې او زین ولا جوړ کړي دا خزه خاون یا یوازې کې لاندې په کوټه کې پراتی او په سیکل باندې یو سرکاري سړی دی هغه ول ډوډۍ پېتی وړي ولته وتا چې دا خوراک په کلونو کې نه پلار مزوي ویني نین ګور ویني نن وسال وسی ویني مړه خوان خدا کوي چې نو وسې غیک ترو کې جوړو په نره په دې غیک خوان خدا کوي چې تم لاسته او دا بچی د پسینه د پاسه ټوپونه وای خوان خدا کوي چې نو وسې د پسینه د پاسه ټوپونه وای خوان خدا کوي چې لور دې د لور او په دې سینه د ټوپونه وای نو سره د په دې سینه د ټوپونه وای قسم په خدای کړ دې د لوی نعمت دستا زما یو شاګردو ماغه وخت لا واده نو کړي واده مولوی سے وادو کا مې دلا خورو دې توبه کو کنه مې سم مسله په واده کې ویجل کوټ تلار سے ما تر اخیرا خچن بچی وی د خاطر ډک را منډه کی او ما ته وی چې بابا وی ډېر خوان راکړي د چا چې بچی نه خدای دې بچی ورکړي
د چا نو وسی نی خدای دې نو وسی ورکړي د چا زامن نی رب العالمین دې ولا صالح دیندار زامن ورکړي پر خدا کوي او چې ته په جونګړه کې پروت په ځنګل کې او پیتی د سړی په سایکل دروړي خدای چې به شوګان سټلې او کسبو به سټلې او په لوخي کې د تواچی ما درډای وته وي په کال کې یاو رز چې ته بچی پلار لاړ شي ځنګل ته وی ویني غنی زینا خط وته لګي وی مونږ په لار روان یو بډای خزه یو بډای دکې مېوانه خاوند یې مړو په یو کوټې په دې ځنګل کې جوړ وي دا غریبانان پکې پراته وي ډېر پکې داسې چې موږ په لاره ځو بینی وی چې وروسته حکومت ته اطلاع ورسېږي 10 ورځې شل 15 میاشت پس او کوټه وګوري مړ پروت دي پیشوګان پې نښتي بزوګان پې نښتي او ختم کړي نه ته پلار خبر زوی خبر او نه ته لور خبر او نه وسې خبر نه ته ګور خبر ځان له په خپلې شوې عشرت کې ګرځي دا ځوانۍ خو دغه 10-12 کاله دي دغه 15 کاله دي دا نخریو کې لکه نخریو کوي جنې نخریو کې او د جنې چې بل خو خیال تزي او چې بډای شي ختم وی چې نه کنه دا مونږ دې چې څنګه کولې شي وکړه چې نه شي کولې مکا موږ ته اسلام ډېر آسان کړ وی دا خزه اسلام تړو شو وی چې خزه بس ټیک تا وی کلمه شهادت وی موږ ته په جرمنی کې دا غي ترجمه کړو پیم کا الله د توحید اقرار کو د نوم د رسالت او کتابونه وی خزه مسلمانه وی چې مسلمانه شو د ما خزه ولو 10 او په مانځي او درولمون صغیله نه ورته خو خزه به مو یو ټکی وی غسې کاو وی چې بس کوم وی مونږ ته وی چې تاسو مونږ لا لګا قرآن شریف مال راوړل خو چې په جرمنی کې بکی نو زه به وګورم ابا ولولو وی مونږ ته چې بس ټیک تاسو مونږ به ولې توار بیا راځي چټه پرد نو تاسو له مونږ قرآن شریف راوړم تعالی او ابدا جرمنی به د او ترجمه متباغه ګوري او د دین کتابونه ډېر بډه وی چې ښا وی چې بل اتوار رالو وکړه هغه ور ګرځاو خوا کې نور بډاګان ته اوسېدل هغې نه هم تپوس وکړه بډای وی تاسو هغه اتوار والا کسان دی بل اتوار چې راغلی وي مونږ ویو که نه وی اخو ستاسو د تلو نه پس هغه بډای مړه شوې ده څنګه مړه شوه وی چې تاسو لاړې تاسو پسې یو 10 منټه پسې بچي راغل او بچي وله 100 کاله پس راغل او بچي ورسره کېناستل او دې رسا وته مړه وګوره ایمان یې په نصیب کې نو بیا یوړه نو ماته عامره ته دا وی بیا هغه وسوځوله نو چې هغوی وسوځي مړې دا څنګه وي خدای مو د دغه تهذیب نه وساته مړې څنګه یې وسوځي نو چې وسوځي بیا ورسره ترې خخیې نه بیا غیرې راولي یو نبي کې بدلي دونه لا غونډې کې دونه پټینې ته جوړې کې چې په یو ډبي کې بدلي کې نو یو لوی حالي نو په حال کې هغه ډبي کېږي نو په هغې لیکلي دا پلان کې ایره ده بس مرګ یې همدغه دی نو موږ ته اوس پته نه لګي هغه هلک راته وی چې جنازه د غریب منله شوې هغې به ورسره کم ځای کې به او کم ځای حال کې به د دې ډبې پروتې څه چل ورسره وکړو بس یې څه مقصد نه غریب خدا خپل مرګ نه پس ځان نه ده خبر چې څه ورسره شوي ځکه پلار او بچو ته وي هېڅ پته نه و چې دا مسلمانه ده صرف ما او ښځې ته و هغې ته پته و چې مسلمانه د مارون ډېر بد حل دی د یورپ د ښځو ګورئ او د دغه ملکونو د ښځو نه پلار نه مور بس دغه یار دوست مني او د واده نه مخکې بچي پیدا کېږي او چې یو بل سره تعلق جوړ شي نکاح وتړي او که تعلق یې جوړ نه شي ورسره نکاح هلک واق پریشان او مې خدای دې بېخ ته دې سړو بس دا تهذیب دی شکر الحمدلله قرآن وی الرجال قوامون علی النساء سړو له خدای په ښځو فضیلت فضل الله بعضو له خدای په بعضو فضیلت دی د کور سرداره ښځه ده په اختیارمند د کور څوک دی بیا خاوند دی دې سره د خاوند سره مشوره به کوي ګټي هغه روډي هغه احترام د خاوند به کوي خاوند کوم کور کې ژوند تېروي د ښځې په مشوره او ښځو سره ښه سلوک به تېروي زمانونو نو نن سبا دا یو ګند راوتی دی دا پلیتې او ګنده ښځې راوتې دي او هغوی دا تهذیب زمونږ په دې پاکو ښځو باندې مسلط کول غواړي او څه وایي هغوی زمونږ وجود دی زمونږ مرضي ده چې څه کوو نو کوو به نه شریعت دا نه وایي د شریعت احکامات دا دي چې ته څه کوې کول نه جامه ستا په اختیار کې نه ده د پیغمبر او د خدای په اختیار کې ده خوراک ستا په اختیار کې نه دی چې ته زما مرضي ده پیشو خورم او که زه ګډ خورم نه چې کم حلال دي استعمالی حرام نه شي استعمالولی ستا پرده د خدای او د رسول په اختیار کې ده دا نه چې چا سره شپه تېرو مناغه سره به تېرو دا ننګي تهذیب ننګ او دا غلط بربنډتوب او دا عریانیت
د اسلام اجازت نه ورکوي زمونږ که مسلمانان یو مونږ قرآن او الله او رسول منو نو مونږ به د الله او د رسول د احکاماتو لاندې ژوند تېرو ژوند د دنیا به هم خشتوي د حیا به او د آخرت به هم ښي او که داسې یو ښځې ژوند تېر نه کړه د دنیا ژوند هم د بې حیایۍ ژوند دی او د بې غیرتۍ او د بې عزتۍ د پلار او مور هم د بې عزتۍ دی او آخرت هم تباه دی الله پاک دی زمونږ د ښځو زمونږ د لوڼو او زمونږ د زنانو د معاشرې د حیا الله جامه نصیبه وګرځولی دا خو ځان له تپوس کړي زمان ځان له د بعضې مسایلو تپوس د خلکو مخکې مه کوه ځان له کوه ماسخوتن مونځ چې فوت شي څه وخته پورې کړي ما فوت څه منه که د جمع پاتې شوه نو خیر دې کولی شي او زمونږ د خدای حفاظت نصیب کړي تاسو جي استغفار وایه استغفار د دې نه بهترینه وظیفه بله نشته قرآن خولې ده قرآن سوي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وی چې تر څو رسول الله مبارک په دنیا موجودي نو عذاب به نه راځي او که هغې د دې دنیا نه بل جهان ته لاړل چې تر څو استغفار ویلي کېږي نو عذاب به نه راځي نو کرونا عذاب د استغفار بهترین شی دی بهترین استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه يا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه کني صرف استغفر الله په تسبیح وای ان شاء الله الله به حفاظت کوي راغلی عذاب په خدای ختمای دا وای بل مم د توخیمه درود شریف وای او بل څه شی دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم کویل شیخ یعنی استغفار نه بهترین شی نشته او دعام کو چې الله دې وبانه مسلمانان محفوظ کړي او دغه ګنده خلک او ګنده ظالمان کافران دې الله په دې وبا باندې اخته کړي دې دعا غواړي خدای دې حافظ او عالم کا زمونږ د بعضې کسان وفات شوي دي لکه د ملک زو فضیله به استاد وفات شوی دی مونږ تېره جمعه دعا مو ته کړې وه الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې ټولو بچو وارثانو له صبر ورکړي ډېر زیات ښه انسان و فضیله به استاد ډېر ښه انسان و نیک انسان و الله دې وبخي او د میروزو د کندي د رحمان الله ښځه وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې ټولو وارثانو بچو له صبر ورکړي بعضې ملګري بیماران دي خطونه رالیږي څوک په ټلیفون دعاګانې غواړي رب العالمین دې چې څومره بیماران دي الله دې شفا ورکړي او د مرزوق غني رحمان مولوي صاحب یره واقعي غني رحمان مولوي صاحب زمونږه شاګرد هم پاتې شوی دی ډېر ښکلی مدرس دی لورې عالمه وه دوره حدیث طالبه وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دعا وکړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي څومره مردګان چې وفات دی الله ټول وبخي الله ټول وبخي الله وارثانو له صبر ورکړي وارثان له نورو غمونو نه وساتي چا چې مونږ ته د ټیلیفون په ذریعه یا د خطونو په ذریعه د دعاګانو ویلي دي الله دعاګانې قبولې کړي حاجتونه یې پوره کړي زمونږ بیان کې څوک اوري یا څوک یې ګوري نو الله هغوی له خیر او برکت عافیت او خوشحالۍ ورکړي زنانه په سرونو الله د حیا او د پردې څادر واچوي د بې عزتې ورځې نه یې وساتي او زما هم تاسو ته دا وصیت دی چې زنانو سره به ظلم نه کوئ انصاف به کوئ د زنانو قدر او خیال به ساتئ ښکلي ژوند به تېروئ دا د پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم سنت دی الله پاک زموږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي او زموږ د الونو دا بچی د خدای د رسوایۍ نه وساتي الله بیمارانو له شفا ورکړي الله قرضداران د قرض نه وساتي الله بې کسه خلکو مدد وکړي الله چې کوم کاروباري دوستان دي دې په کارونو وارونو کې برکات واچوي ډېر ملګري د پېښور نه یو ځای بل ځای نه راغلي دي په یو قدم ولا خدای اجرونه ورکړي برکتونه او عافیتونه ورکړي چې د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د دنیا او د آخرت د غمونو آفاتو بدیاتو فتنو نه په امن امان کې وساتي الله د موږ دا ټول ملګرو دعاګانې قبول کړي د ټولو عدل حاجات پوره کړي ټول د پریشانو نه وساتي د حاسدینو د حسد نه وساتي د بغضیانو د بغضونو نه وساتي د مخلوق د شر نه وساتي زموږ بعضې ملګري بیماران دي زموږ یو ملګري دی اوس ماته اکثر په دې لاره کې ولاړ دي نن هم بیمار و الله دې وله شفا او روغ صحت ورکړي چې څومره ملګري دي الله ټول له شفا ورکړي الله ټولو له روغ صحتونه ورکړي سهار هم ماته یو ملګري جیل کې دی هغه ته هم دعا وکړي چې خدای پاک یې را خلاص کړي څومره اسیران د مسلمانانو الله ټول را خلاص کړي او چې څومره خلک په فتنو کې او په غمونو کې مبتلا دي الله غمونه او فتنې په خوشحالو بدله کړي آخر وخت کې مې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد